السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سپیڅلي الله تعالی په نامه بیا هم خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. د لوی اقتصاد د بنسټیزو د مضمون تر عنوان لاندې زموږ موضوع بیا هم شپږم فصل پورې تړلې ده او په نننۍ غونډه کې کوم موضوعات چې ستاسو په خدمت کې وړاندې کیږي هغه د بیکارۍ ډولونه دي. یعنی په دې باندې بحث کوو چې په هیواد کې بیکاري کوم ډول بیکاري شتون لري. نو په دې هکله باندې مونږ خبرې کوو. نو مخکې د دې چې راشو د بیکارۍ د ډولونو په اړه باندې بحث ولرو، خبرې وکړو. په دې برخه کې یو اړینه موضوع دا ده چې کله په یو هیواد کې بیکاري رامنځته کیږي، که دغې لاندې ډولونه هر ډول اوسیږي، د هغه منشا بیلابیل موضوعات اوسیږي. یعنی بیلابیل دلایل او لاملونه دي چې په یو هیواد کې د دې لامل ګرځي چې په هغه هیواد کې بیکاري رامنځته شي. نو که هر ډول راوزیږي هغه موږ تاسو په بحث کوو. بعضې وختو کې داسې هم پیښیږي چې داسې یو بیکاري په یو هیواد کې رامنځته کېږي چې کوم ډولونه موږ تاسو دلته یادوري کوو شاید یو د دې هم صدق ونه کړي، اما بیا هم بیکاري شتون لري او رامنځته کېدی شي. نو کوم چې معمول ده او په اقتصاد کې د هغې ډولونو باندې ډېر زیات بحث کیږي، لکه څنګه چې تاسو دلته په سلاید کې ګورئ، استحقاقي بیکاري ده، همداشان جوړښتیزه یا ساختاري بیکاري ده، طبیعي بیکاري ده، دوراني بیکاري ده او فصلي بیکاري ده. اول راځو استحقاقي بیکاري ته یا فریکشنل انامپلایمنټ ته. فریکشنل انامپلایمنټ یا استحقاقي بیکاري کومه بیکاري ته ویل کیږي؟ دا ډیر معمول ده، دا طبیعي ده، په هر هیواد کې دغه ډول بیکاریان شتون لري. دلته کله چې کاري ځواک په بازار کې فعالیتونه په نورمال ډول سره مخ ته نشي بولی، یعنی بعضې وختو کې دوی د کار لپاره غوښتنه کوي، غواړي چې کار وکړي، اما په نورمال شکل سره کاري زمینه نه برابرېږي ورته، اما په لنډمهال وخت کې بیا دغه استحقاقي بیکاري رامنځته کیږي. هیڅ وخت په یو هیواد کې موږ او تاسو بیکاري صفر ته نشو رسولی، یعنی چې هیڅ بیکاري شتون ونه لري. وغواړئ ونه غواړئ بیکاري شتون لري او معمولا دغه استحقاقي بیکاري هیڅ وخت هم نه ختمیږي او نه ختمیدونکې ده. علت او دلیل یې څه ده؟ کله چې موږ د استحقاقي بیکارۍ نه بحث کوو، هغه وګړي کله چې په یو سازمان کې فعالیت کوي یا مشغول د فعالیت دي، نو پس له یو وخت تېرېدلو یا هلته د کار کولو نه دې ته اړ کېږي یا خپله غواړي چې هغه سازمان ترک کړي او یو بل ځای د ځان لپاره پیدا کړي چې هلته کار وکړي. نو کله چې هغه سازمان ترک کوي، راوځي، بیا د هغه موده چې د دې بیا د نوې وظیفې تر اخیستلو تر مابین وي، هغه ته موږ تاسو استحقاقي دوره وایو. یعنی یو شخص بیکاره که ځان د سازمان نه، یعنی په خپل زړه هلته استعفا ورکړه، غواړي چې یو بل سازمان کې کار وکړي، تر څو چې نوې دنده ځان ته پیدا کوي. په دغې مودې کې چې دغه وګړي یا دغه افراد او اشخاص بیکاره وي، نو دې ته موږ تاسو څه وایو؟ استحقاقي بیکاري وایو. هغه کاري ځواک چې تازه د کاري ځواک بازار ته ننوځي، بازار ته د ننوتلو له وخته تر کار تر پیدا کېدلو پورې چې دا سړی بیکاره پاتې کېږي، دته هم موږ تاسو چې کوو بیکار نوم ورکوو. مثلا زموږ تاسو افغانان دي، نور هیوادونو ته د کار لپاره ځي، تر څو چې هغه هیواد ته ځي، پس له داخلېدلو د هغې هیواد ته د کار په لټه کې کیږي. هغه وخت نه چې دا داخل شوي تر څو هغه د کار په لټه کې وي، نوي بازار کې تر څو ځان ته کارموندنه کوي یا کار پیدا کوي، هغه افراد او اشخاص د هغې هیواد لپاره په بې استحقاقي بیکاري کې حساب کیږي. او همیشه لپاره کله چې دغه استحقاقي بیکاري رامنځته کیږي، کله چې افراد خپلې دندې ته بدلون ورکوي، یو دندې نه بلې دندې ته ځي، د دغې بدلون په وخت کې کله چې یو دنده پرېښې وي، هغه جریان کې چې دا بیکاره پاتې کېږي تر څو بله دنده پیدا کړي، دا هم استحقاقي بیکاري کې څه کېږي؟ حسابېږي. بل چې دا ساختاري بیکاري ده یا جوړښتیزه بیکاري. هدف له ساختاري یا جوړښتیزه بیکاري څخه څه ده؟ کله چې په کل کې، یعنی دته موږ تاسو سټرکچرل ان امپلایمنټ وایو،
دغه structural unemployment هغه وخت رامنځته کیږي کله چې د یو هیواد اقتصادي جوړښت مکمل تغییر وخوري. نو په پایله کې چې کوم خلک د دغې تغییر د اقتصادي جوړښت نه بیکاره پاتې کېږي موږ تاسو ورته structural unemployment وایي. لکه مثال موږ ورته وایي موږ اقتصادي جوړښتونه لرو معمولا چې ډېر زیات عام ده یا اقتصادي نظامونو نوم هم که ورکو ورته. په کل کې تقریبا په دوه ډولو باندې تقسیمولی شو. بیا ورته یو بل ډول هم ده چې مکسډ اکانومي ده، یعنی هم هغه چې دغې نه تشکیل وي او څه حصه د دغې نه، د دواړو یو مکس وي. مونږ یو لرو، مونږ او تاسو مارکیټ اکانومي لرو. مارکیټ اکانومي یعنی اقتصاد بازار چې ورته وایو، یعنی د بازار اقتصاد. یو د بازار اقتصاد ده او یو پلانډ اکانومي ورته وایو، یعنی دا هغه اکانومي ده یا دا هغه نظام ده چې معمولا په سوشلیزم یا کمونیزم نظام کې دغه پلانډ اکانومي نه چی کېږي استفاده کېږي، یعنی مرکزی نظام نه. مرکزی اقتصاد یا اقتصاد پلان گذاری یا اقتصاد پلان شوی یا پلان چې ورته وایي پلان شوی اقتصاد. په دغې مرکزی اقتصاد کې یا پلانډ اکانومي کې یا هم پلان شوي اقتصاد کې معمولا تولید که چېرته د توکو وي د خدمات وي د حکومت یا د مرکز په لاس کې وي، د حکومت یا د دولت په لاس کې وي. وګړي چې په کار ګمارل شوي ټول د دولت د چوکاټ لاندې. په اقتصادي د بازار اقتصاد کې چې دا اکثره اقتصادي فعالیتونه خصوصي سکتور ته واګذار کېږي. خصوصي سکتور په دې کې مشغول وي چې اقتصادي فعالیتونه مخ ته بوځي. فرض که یو نظام د سوشلیزم نه یعنی زی کیپیټالیزم ته یعنی سرمایه‌داري باندې تبدیلیږي. نو سرمایه‌داري باندې چې تبدیل کېږي نو د دې سره هغه اقتصادي نظام هم ورسره تغییر خوري. مثلا د پلانډ اکانومي نه ځي مارکیټ اکانومي ته یا د بازار اقتصاد ته. نو مخکې د دې نه چې خلک په دولت سره مشغول ول، په متفاوتو تصدیانو کې فعالیتونه کول، د دې له جملې نه چې کله وګړي بیکاره کېږي تر څو د هغه کمپنیان یا خصوصي سکتورو لخوا په کار ګمارل کېږي. په دولتي سکتور کې خو تاسو پوهیږئ کله چې څوک امپلایز مقرر کېږي تر ډېر حده پورې دې پورې نه ځي چې د دې هغه کومې وړتیاوې چې دي وړتیاو ته په کتو سره دې نه استحصال د وظیفې وکړي. یعنې همیشه د دولت هدف دا د موخه دا ده چې څنګه د خپل وګړو د هیواد وګړو ته د کار زمینه مساعد کړي. اما خصوصي سکتور دې پسې نه ګرځي چې څومره بیکار دي که نه دي. خصوصي سکتور دې پسې ګرځي چې کوم هغه ریکوایرمنټس کوم هغه اړتیاوې چې دوی هغه کاري ځواک ته لري هغې کې شتون لري که نه. نو تر څو دې ته په کتو سره هغه افراد او اشخاص چې په کار ګمارل کېږي نو په دې جریان کې په دې دوره کې چې کوم بیکاران رامنځته کېږي دا ټول د چی په نوم یادېږي، یعنی جوړښتیزه یا ساختاریزه بیکاري ده. خلاص په ټکو کې زه که چېرته تاسو ته وړاندې کړم هدف د ساختاري بیکاري نه دا ده چې کله د یو هیواد اقتصادي نظام تغییر خوري بدلیږي، یا د پلانډ اکانومي نه ځي مارکیټ اکانومي ته یا د مارکیټ اکانومي نه ځي پلانډ اکانومي ته. خو ډېر کم داسې واقع شوي چې مارکیټ اکانومي نه تاسو لاړ شئ پلانډ اکانومي ته، یعنی پلانډ اکانومي نه ځي مارکیټ اکانومي ته. نو په دې مثلا د روسیې هیواد نوم ورکوی شو. کله چې اتحاد شوروي له بینه ځي هغه پلانډ اکانومي هم ورسره له بینه ځي او اقتصاد بازار اوس حکم فرما ده او خپل ټول دغه فعالیتونه خصوصي سکتور ته واګذار شوي دي. یعنی نو دلته چې کوم وګړي بیکار راشول دغه ټول ساختاریزه بیکاري ده، ساختاري بیکاري ده. بل چې ده طبیعي بیکاري ده، یعنی unemployment rate of natural rate of unemployment مونږ ورته وایو یا طبیعي بیکاري. یعنی اقتصادي فعالیتونه په نورمال حالت کې دي اما دلته د کاري ځواک یعنی ګمارښتنه یا ګمارېدل سل په سله شتون یعنی دا شتون لري. طبیعي بیکاري طبیعي بیکاري د تشویش وړ خبره نه ده.
یعنی دا هغه ډول بیکاري نه ده چې ډېر زیات فیصدي په لوړه فیصدي سره وویسیږي یا موږ وایو چې 50% یا 30% یا 40%. نیچرل یا طبیعي حالت ته شتون لري. په دغه بیکاري کله رامنځته کیږي؟ او بیا هم درته وایم چې دغه بیکاري هیواد ته یا اقتصاد ته یا دولت ته دومره د تشویش وړ موضوع نه ده. یعنی دا هغه افراد او اشخاص دي چې د کار وړتیا لري، قانوني عمر پوره کړی ده، اما خپله دې ته لیواله نه دي چې کوم معاشاتو باندې دوی ته هغه کار ملاویږي یا د کار زمینه ورته برابریږي او دوی کار وکړي. نو دوی د هغې لپاره کار نه کوي چې کوم معاش د کار کولو نه دوی غواړي ترلاسه کړي، هغې لپاره یو بدیل منبع لري چې کولی شي چې د هغې له طریقه هم دغه عایدات یا د معاشات چې کړي ترلاسه کړي. نو دې لپاره ځان اړین نه بولي چې فعاله شي او فعالیت وکړي. نو دې ته موږ تاسو طبیعي بیکاري وایو. بل چې د دوراني بیکاري ده، دا هغه بیکاري ده چې موږ تاسو ورته سایکلیک انامپلایمنټ وایو. دا د سوداګریز د دورانونو د بیکارۍ له وجې نه چې کېږي رامنځته کېږي. تاسو به پوهیږئ موږ په اقتصاد کې یعنی هغه بزنس سایکل لرو. دغسې یو حالت ده کله چې یو اقتصاد د دغې حالت نه رکود حالت ته ځي یا بیخي کساد حالت ته ځي، نو واقعیت خبره ده چې بیکارۍ رامنځته کېږي. بیرته که چېرته د کساد حالت نه بیرته ریکور کېږي یا بیرته د پښو په ولاړېدلو په حالت کې رامنځته کېږي، بیرته خلک استخدام کېږي. نو د دغې په جریان کې یعنی کله چې اقتصاد دغې ځي نه دغې ځي ته راځي، د دغې په جریان کې څومره خلک بیکاره شوي دي په یو اقتصاد کې، دته موږ تاسو سایکلیک انامپلایمنټ یا چې څه ورته وایي دوراني بیکاري وایو. دې نه وروسته چې کله بیرته حالت ښه کېږي یعنی ریکور کېږي جوړېږي، نو بیرته سطح د استخدام ورسره چې کېږي پورته ځي. نو کله چې د اقتصادي دوران څخه یا د تجارتي دوران څخه کومه بیکاري رامنځته کېږي هغه ته موږ تاسو دوراني بیکاري وایو. او آخري ډول چې ده فصلي بیکاري ده. دا ډول بیکاري هغه هیوادو کې اکثره وي چې هلته اقتصادي پراختیا شتون ونه لري، لکه افغانستان. دلته چې ژمی شي خلک یا وګړي بیکاره کېږي. ولې اکثره وګړي زموږ خصوص په هیواد کې په بزګرۍ باندې مشغول دي او هلته فعالیت کوي. نو کله په ژمي کې چېرته دغه ډول فعالیتونه مخته وړل کېږي یا ترسره کېږي. نو د دې له کبله په هیواد کې څومره بیکاران په ژمي کې شول یا په مني کې شول بیکاره کېږي، دغه هم په سیزنل انامپلایمنټ یا فصلي بیکاري کې چې کېږي مطالعه کېږي. پر بیکاري پر اقتصاد د بیکاري اغیزې او پایلې، که چېرته په هیواد کې بیکاري رامنځته شي د دې اغیزې او پایلې څه دي؟ لکه څنګه چې تاسو په سلایډ کې ګورئ، بیکاري په یو هیواد کې د دې لامل کېدای شي چې د ظرفیتونو د له منځه وړلو لامل شي. ظرفیتونه له منځه وړي، بیکاره دي خلک، ځان د کار زمینه نشي، کار زمینه ورته برابره نه ده، تخصص لري، تحصیل لري، تجربه لري، د کار زمینه ورته نشته ده. نو دا دې معنا شو چې ظرفیتونه له منځه ځي. هغه ظرفیتونه چې په هیواد کې شتون لري نور هیوادونو ته مهاجر کیږي. نو دلته یو ډول فرار د سرمایې، البته د بشري منابع بشري فرار یا سرمایې حالات رامنځته کیږي او دې سره د اقتصادي وده هم ټیټیږي. ولې چې وګړي په کار نشي، بیکاري رامنځته شي، واضح خبره ده چې جي ډي پي ورسره چې کېږي راښکته کېږي. څومره چې بیکاري زیاته وي هومره به د کاري ځواک په بازار کې تعادل نشتوالی رامنځته کېږي. تعادلي حالت لکه چې موږ تاسو مخکې ولوسته، بیکاري ډېره ده، تعادل شتون نه لري، قیمتونه ورځ تر بلې په راټیټېدو وي. بله خبره، کله چې په یو هیواد کې بیکاري رامنځته کېږي دا د باعث د دې کېږي چې جرم او جنایت زیات شي. او اکثره هیوادو کې چې زیات جرم او جنایت لیدل کېږي د هغې اصلي لامل همدغه بیکاري ده. مثلا زموږ ستاسو په هیواد کې جرم وجود لري، جنایت وجود لري، غلا ده، وژنه ده. دا صرف او صرف دې لپاره چې د بیکارۍ له کبله بیکاري شتون لري، د کار زمینه مساعد نه ده، پس نشي کولی چې هغه خپل امرار حیات وکړي. نو دا ټول هغه موضوعات او مسایلو چې ستاسو په خدمت کې وړاندې شو. الله پاک دې وکړي چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي. ښه وخت، ښې شېبې د الله پامان.